فقيه ابو اللیث سمرقندی رحمه الله یو واقعه نقل کړي چې یو ځل عیسی علیه السلام په یو کلی تیریده. په دغه کلی کې یو غر او د هغه غر نه د ژړا اوازونه راوتل. نو حضرت عیسی علیه السلام دغه کلی د خلکو نه تپوس وکړ چې په دې غر کې دا چغې او ژړا دا د څه شي دي؟ هغوی ورته وویل چې ای عیسی علیه السلام د کوم وخت نه چې موږ په دې کلي کې اوسېږو د هغه وخت نه داسې دی خوا موږ د دغه ژړا او اوازونه او چغې اورو. عیسی علیه السلام د الله نه سوال وکړ یا رب ائذن لهذا الجبل ان یکلمني، ای ربه دې غر ته اجازت وکړه چې د ما سره خبرې وکړي چې زه تپوس وکړم. الله رب العزت ورته غر ګویا کړ. غر ورته وایي ای عیسی علیه السلام ووایه زما نه څه پوښتنه کړي. عیسی علیه السلام ورته وفرمایي ما ته دا ووایه چې ته ولې دومره ژاړې او چغې سورې وهې. غر ورته وویل ای عیسی، ای د الله پیغمبره، زه خو هغه غر یم چې د ما نه خلک بوتان جوړي او بیا د هغې عبادت کوي. زه ویریږم د دې نه چې هسې نه ما الله په اور کې وغورځوي، ځکه ما د الله دا ارشاد اورېدلی دی چې الله فرمایي تاسو د هغه اور نه ویریږئ چې د هغې خشاک هغه خلک کافران او ګناهګار او کاڼي دي، یعنې د کاڼو نه جوړ شوي بوتان دي. غر وویل چې د ما نه هم بوتان جوړ شوي، نو هسې نه چې ما جهنم ته رب کریم وغورځوي. الله حضرت عیسی علیه السلام ته وحی وکړ چې ته دې غر ته تسلي ورکړه، ما ده د جهنم نه پناه ورکړه. قدرمنو، غر چې دومره سخت شیز دی خو بیا هم د جهنم د اور نه یریږي او جاړي. نو انسان ته خو په هر حالت کې پکار دی چې په طریق اولا د الله جل جلاله نه ویریږي او د الله د عذاب نه ویریږي او جړا رب کریم ته هر وخت کې کوي.